जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, हम नहीं मानते, जुल्म के साथे, हम नहीं मानते, जुल्म के साथे, एक पर हमला, सब पर हमला। منګه نن د هغې افسوسناک واقع خلاف راجمع شوي یو کومه چې دوه درې ورځې مخکې د خیبر ایجنسۍ د ضلع خیبر په علاقه لنډي کوتل کې مخې ته راغلې وه. زمونږ یو صحافي ورور او د خیبر نیوز نوموړی خبریال خلیل جبران چې کوم دی هغه ډیر زیات په بې دردۍ سره قتل شوی و. خلیل جبران یو سینیر خبریال د خیبر نیوز او تر څو چې موږ ته معلومه ده نو هغه په دې خپل فیلډ کې په خپل پیشورانه زندګۍ کې هغه ډیر یو لوی نوم او مقام لره. هغه د بېباکه صحافت لپاره مشهور و او هغه به د خپلې علاقې چې کوم مسایل وو هغه به یې ډېر په ښه انداز په ډاګه راوسته. ملګرو په بېګا ما یو خبر کته چې په هغې کې دا ویل کېدي یو بین الاقوامي اداره ده هغې وایي چې پاکستان د صحافیانو لپاره یو ډیر خطرناک ملک دی. نو که دا یو بین الاقوامي اداره دا خبره کوي او هغې د دې خبرې تصدیق کوي نو موږ په دې ملک کې اوسو موږ ته دا پته ده. د بدقسمتۍ نه زموږ صحافیان چې کوم دي د یو دوو قوتونو د یو دوو بېرحمه قوتونو په منځ کې ګیر دی. زمونږ صحافي ته دا یو ډېر مشکله فیصله ده چې موږ د چا د نوم جنډه اوچته کړو. موږ د الف جنډه اوچته کړو که د ب جنډه اوچته کړو یا موږ د حق او د صداقت جنډه اوچته کړو. زمونږ صحافي په دې کې آزاد نه دی او یا دا ټولې جنډې کیدو او دا کار پرېږدو دا میدان پرېږدو. دا فیصله کول زمونږ صحافي ته ډېره ګرانه ده. په دې مشکل حالاتو کې دلته په دې پاکستان کې او خاص کر زم قبایلي اضلاع چې کوم دي په هغې کې صحافت کول ډېر زیات ګران کار دی. او که یو سړی که یو صحافي لږم د خپل د بېباکۍ او د حق او د صداقت اظهار کوي نو د هغه دغه یو سزا ده کوم چې خلیل جبران ته ورکړې شوه. خلیل جبران نه صرف یو صحافي و یو بېباکه صحافي و هغه یو نر او بهادر انسان هم. هغه په دې مشکل حالاتو کې هم چاته سر ټیټ نه که هغه شهادت قبول که خو هغه د حق لاره پرې نه ښوده. خو زه دا خبره کوم چې کومو خلکو دې شهید کو نو آیا دوی به هغه مقاصد د دې نه واخلی شي کوم چې دوی دا غواړي؟ آیا دا صرف لومبي ځل دی چې خلیل جبران شهید شو؟ د دې نه مخکې په سوونو یا په درځنو صحافیان نه دي شهید شوي؟ آیا په دې پاکستان کې د هغې په وجه باندې یا د هغې په نتیجه کې د صحافیانو خولې بندې شوې یا د هغوی خاموش شو؟ دا لاره نه ده د دې خبرې. دا لاره نه ده چې ته د چا سر پرې کړه نو د هغه ژبه بنده شي. د دې لپاره موږ چې نن راپاڅېدلي یو دا دغې خلکو ته وایو چې موږ به د حق او د رښتیا ملګرتیا کوو. موږ به د خپلې پیشې سره ایمانداري کوو. چا ته به سر نه ټیټو. د دې ملک شهریان یو. آئین او قانون چې موږ له کوم اجازت راکړی دی د اظهار رایې د ازادۍ موږ به په هغې باندې کاربند یو. نن حکومت یو اړخ ته په آئین کې د اظهار رایې د
ازادۍ وعده کړې ده، خو بله لخته داسې قانونونه راولي چې په هغې باندې په صحافت باندې او د اظهار رایې په ازادۍ باندې قدغن لګوي. خوشحالي غواړو او هغه ممکن ده چې تر کومې پورې زمونږ ټول قوم یو شوي ني، متحد شوي